أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين خاص تا عبادت کو منگا خاص تا نمنگ مدد غواړو مدد بس صرف د الله رب العالمین نه غواړو نه د بل چانه البته دا چې د اسباب په درجه کې د مخلوق نه مدد غوښتل چې دا الله پاک زموږ لپاره جایز کړ دی ځکه دا مدد چې دا په دوه قسمه دی یو د اسباب د لاندې دی چې یو سړی سره اسباب شته او ژوندې دی نږدې دی کار کولی شي او ته د هغه نه مدد غواړې دا خو جایز دی لکه ته چاته ووایې ما له اوبه راکړه ما سره دا پیټې پنډوکې پورته کړه کار را سره وکړه کور را سره جوړ کړه دا کار وکړه دا وکړه دا جایز دی او په دې باندې دلایل د قرآن نشته هم ذوالقرنین چې کوم دی هغه وی عینونی بقوت یا خلقو زما مدد کوي په طاقت سره یعنی مال نفری را کوي کسان را کوي پیسې ما سره شته تاسو راشي چې دا دیوارو او یاجوج ماجوج منبل موسی علیه السلام نه سړي مدد غوښتره فیضل الذی استنصره بالامس یستصرفه پس اچانک هغه سره چې هغه نه مدد غوښتره کس پرونه هغه ورته نن بیا فریاد کو ودا قبطی دی په ما باندې ظلم کوي ګډه را باندې سور کړه دی او باج کوم دی ما باندې ظلم کوي موسی علیه السلام هغه سره چې کوم دی هغه پوسوک باندې وو قبطی هغه مړ سوال بیا د چا سره شر جوړ کړو نو فریاد وکاو موسی علیه السلام په روان شو ودا پرونم تا شر جوړ کړو نن دی بیا شر جوړ کړل نو هغه وایي نو هادي وی موسی علیه السلام نو هغه کس کوم دی موسی علیه السلام نو مدد غوښتل نو فاستغاثه الذی مدد غوښت داغه نه کس هغه پرون مدد غوښتل یا تعاون وتعاونوا علی البر والتقوا او تاسو مدد کوئ د یو بل سره په نیکۍ کې او په تقوا کې نو د دې آیاتونو مطلب هم دغه دی چې ما فوق الاسباب نه بلکې ما تحت الاسباب د اسباب د لاندې یو سړی کار کولی شي نږدې دی خبره اورېدی شي او د هغه نه ته مدد غواړي نو هغه غوښتی شي هغه که پیغمبر او که ولي ژوندی ولي دی هغه پسې لاړ شي هغه نه د دعا طلب کوي ما دپاره دعا وغواړه ټیک ده که نه خو دا دلیل نیول په دې باندې چې د مړو نه مدد غوښتله د پیغمبرانو د اولیاءو د باباګانو د دوی نه مدد غوښتل چې کوم دی هغه جایز دی ولې هغه ذوالقرنین ویلي چې عینوني بقوتنا زما سره مدد وکړئ په طاقت او په نفرۍ سره نو دا خو لکه بریلیان حضرات چې دا دلیل پیش کوي نو دوی چې د پیغمبرانو نه مدد غواړئ د اولیاءو نه د باباګانو نه مدد غواړئ دا دعوه ده او دلیل چې کوم دی هغه الټه پیش کوي دلیل کې دا پیش کوي چې هغه وی چې زمونږ سره مدد وکړي د ذوالقرنین وی ما سره مدد وکړي او خلق راځولېږي چې موږ دیوال وو نو دوی هغه مدد غواړو او په خپل هغه د بل چا مدد غوښته دا ذوالقرنین د خلکو تاسو ما سره مدد وکړي دعوه یو ده او دلیل چې کوم دی هغه په الټه بیانوي دویم هغه مدد غوښتل چې هغه د اسبابونه بالاتري یو سړی غایب دی مړ دی هغه ته پته نشتي اوري نه هغه ته اواز نه رسي هغه نه مدد غواړي پیر بابا راورسېږي غوثه مدد وکړي شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ الله یا رسول الله مدد دا ټول چې کوم دی د شرک کلمات کې په دې سره سړی مشرک کېږي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یا نورو پیغمبرانو او اولیاء کرامو د دوی نه مدد غوښتل د مرګ نه وروستو دا ټیک نه دي خو هغه خلکو وایي امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کا او د بند غم نه ما آزاد کا او په دین دنیا کې ما خوشاله کا اے شیخ عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لوی سړی لیکن مدد به موږ د الله رب العالمین نه غواړو نه دا او بیا به وي د پیر بابا را ورسېږي او د سواړی
کنډو مې مات کړه اندامونه دا الفاظ به وي. نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی عليه السلام موږ ته نصيحت کړی اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. کله چې ته سوال کوې نو یوازې د الله نه کوه، او کله چې ته مدد غواړې نو مدد هم د الله نه غواړه، نه د بل چا نه. نو په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دی چې دا ټول مخلوق انسانان او پیریان دا راجمع شي او چا د فایده رسول غواړي نشي رسول چې الله نه غواړي، او که دا ټول راجمع شي او یو انسان تکلیف رسول غواړي او الله پاک نه غواړي تکلیف ته نشي رسول. نو دا خبرې په زړه کې راشي نو د مخلوق نه بیا تمام کټ شي، بیا هم ختم شي او صحیح لارې باندې سړی روان شي. ځکه قرآن وایي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هغه چې الله پاک کولاو کې خپل رحمت نو د هغې دپاره څوک بندون کې نشته، کوم چې بند کړي نو د هغې دپاره څوک ازادون کې نشته. دغه الله پاک زورور ذات دی او حکمت والا ذات دی. نو غیر الله ته چې کوم دی هغه آواز به نه کوو، بلکې الله رب العالمین ته هغه به آواز کوو. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي ما يتکفل لي ان الله يسأل الناس شيئا فاتکفل له بالجنه. څوک چې ما ته دا ذمہواری راکړي چې دی به د انسانانو نه سوال نه کوي نو زه د ذمہواري مشي زه به ته جنت ورکوم. نبی علیہ السلام وایي زه د جنت ذمہواري الله پاک به درته جنت ورکوي. نو بنده چې کوم دی هغه به په هغه وخت کې الله پاک ته نږدې کېږي چې د الله نه دعا غواړي، الله پاک ته استعانت او مدد غواړي. اقرب الطرق الى الله الفقر والاحتياج. الله پاک ته د نږدې کېدو لار چې دا هغه فقر د احتیاج دی چې الله پاک ته سړی ځان محتاج کړي. او حدیث کې راځي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. الله باندې عزتمن شی د دعا نه بل څه شی نشته. دعا ډېر عزتمن عمل دی. نو د شپې د ورځې او په هر حال کې، په وخت خوشحالۍ کې، په وخت خفګان کې، په هر ټیم کې به موږ د الله نه خپل حاجات غواړو. د دې وجه نه حدیث کې راځي چې لا یهلک مع الدعاء احد. د دعا سره چې کوم دی یو سړی هغه نه هلاکېږي. څوک دعا غواړي نو دی چېرته نه هلاکېږي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د ټول نه ښایسته غوره دعا ده. ای الله موږ ستا عبادت کوو، ای الله ستا نه موږ مدد غواړو. او د مانځه نه وروسته موږ ته دا دعا ښودلی شوې ده اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله زموږ مدد وکړي په خپل ذکر باندې او په شکر باندې او په ښایسته عبادت باندې. بیا دا عبادت چې دی دا مخکې راوړ دی ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت وروسته راوړ دی. دا د دې وجې نه چې دا عبادت ډېر اهم دی د بنده لپاره. بنده به مخکې عبادت وکړي، د هغې نه وروستو دا عبادت د وسیله ده، وسیله د هغې نه وروستو بیا چې کوم دی د خدای نه غواړي استعانت مدد به غواړي نو خدای پاک به د سره مدد کوي. بل د دې وجې نه هم چې ایاک نعبدو وي ایاک نعبدو من خاص تا عبادت کوو. دا وهم پیدا شو چې دا انسان هم څوک دی چې دی وایي چې موږ عبادت کوو. نو ایاک نستعین یا خدای موږ ستا نه مدد غواړو، که موږ عبادت کوو دا هم ستا په مدد سره دی. موږ خو ځان هېڅ کار نشو کولی. بل دا وجه هم ده چې ایاک نعبدو مخکې راوړ دی، نستعین وروستو راوړ دی چې دا ترتیب خطا نه شي. د آیتونو دا ترتیب چې دی فاصلې هغه آخري کې یا او نون کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخر کې یا او نون او یا او میم او داسې راځي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین داسې ټیک راځي. ایاک نستعین و ایاک نعبد دا بیا ټیک راځي. نو د دې وجه نه چې کوم دی هغه نعبد مخکې کړی او نستعین چې دی هغه یې وروستو کړی.